أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ټول بدن اجمالي بیان مبارک شروع و. یو څه بیان مو کړی و، یو څه د دویمې حصې ته پاتې شو. اوس به د ام معبد رضی الله عنها مبارک هغه بیان چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د ښکلا په اړه یې کړی دی درته رانقل کوم. ام معبد رضی الله عنها مبارک خپل خاوند ته وویل چې یو داسې سړی مې ولیدی چې د نور په شان ښکاره و، روښانه مخ یې و، ښه اخلاق او ښه جوړښت یې و، د چاغوالي عیب نه پر ویل کېدی، خېټه یې نه وه، سر یې کوچنی نه و، ښایسته او نوراني و، سترګې یې تورې وې او باڼوګانې یې اوږده وه او د ږیرې اوږدې سره مښتې ورځې یې وې. په اواز کې یې ښایست و، په غاړه کې یې اوږدوالی و، ږیره یې ګڼه وه چې کله به چپ و یعنې هغه خبرې به یې نه کولې چې د هیبت او بد رد به یې درلوده، چې خبرې به یې نه کولې، هیبت او دبدبه به یې درلوده، چې کله به یې خبرې کولې د هوښیارۍ او محبت څخه به ډکې خبرې وې. د لرې څخه به تر ټولو خلکو ښایسته ښکارېدی، خو د نږدې څخه به تر ټولو ښایسته و، عزتمن و. خبرې یې خوږې وې، سره جلا جلا وې، نه ډېرې وې نه لږ وې، یعنې نه یې ډېرې خبرې کولې چې پر چا غمېدلی وای، نه یې دومره لږ خبرې کولې چې څوک نه وای په پوه شوی. هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه. خبرې یې لکه پېودل شوي ملغلرې یوه په بله پسې راتویېدلې. چارشانه و، په جګوالي کې کمي نه وه، نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی، یعنې نه جګ و نه ګردۍ و. د دوو شاخو یا ګلدستو په منځ کې یو شاخ یا یوه ګلدسته وه، په درو سرو کې ده ته کتل کېدل. د دې خبرې څه یې مقصد د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د سفر ملګري وه، چې یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک و او بل عامر بن فهیره رضی الله عنه مبارک و، چې د صدیق اکبر رضی الله عنه مبارک آزاد شوی مریی و. یعنې دوی درې سره لکه د ونې درې شاخونه یا لکه د ګلانو درې ګېډۍ داسې ول، خو سترګې د ده مبارک څخه نه اړول کېدې. په قدر او عزت تر نورو ښه او بهتر و. ملګري یې درلودل چې پر ده مبارک باندې مهربانه او زړهسوانه ول، چې د مبارک به خبرې کولې، دوی به خبرو ته چپ ول، یعنې غوږ به یې ورته نیولی و. که به یې یو کار وفرمایي د هغه په عملي کولو کې به یې چابکي کوله. ملګرو یې اطاعت او فرمانبرداري کوله. ورین تندی یې و، په خبرو کې عبث او بېهوده خبرې نه کولې. دا د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د قیافې او شکل هغه بیان و چې د ام معبد رضی الله عنها مبارک و خپل خاوند ابو معبد ته کړی و. ابو معبد رضی الله عنه مبارک وویل والله دا د قریشو هغه صاحب او ملګری دی چې زموږ یې خبرې په مکه مکرمه کې اورېدلې دي او ما دا قصد کړی دی که مې په وسه پوره شوه ملګری کېږم به یې، یعنې که موقع برابر شوه ملګرتیا به یې کوم. وصف نبي صلی الله علیه وسلم. علامه یوسف نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه محمد یوسف بن محمد الیاسی الکاندوی رحمت الله علیه مبارک، امام محمد بن عیسی رحمت الله علیه مبارک، امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک، امام حکیم رحمت الله علیه مبارک، حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه مبارک او داسې نورو علماو د حضرت حسن بن علي رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې دوی مبارک فرمایي ما د خپل ماما هند بن ابي حالته رضی الله عنه مبارک څخه
د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د شکل په اړه پوښتنه وکړه. ماما به مې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک بدني ښکلا په ډېر زیات وضاحت سره بیانول. نو ما وغوښتل چې هغه زما په مخ کې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک پیغمبري ښکلاوې بیان کړي. زه یې په خپل ذهن کې وساتم او په ځان کې د راوستلو کوشش وکړم. حضرت حسن رضی الله عنه مبارک عمر د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د وفات په وخت کې 7 کاله و. نو د کم عمرې په وجه د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د ښکلي صفاتو په غور سره د کتلو او محفوظه کولو موقع نه وه ورته پیدا شوې. ماما مې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ښکلا په اړه وفرمایل چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک خپل ذات او صفاتو په اعتبار سره هم ښایسته و او هم د نورو په نظر کې د لوی مرتبې خاوند و. د هغه مبارک صلی الله علیه وسلم مخ د 14 د سپوږمۍ په څېر ځلېده. د هغه مبارک قد میانه و، لږ څه جګ و، خو د ډېر لوړوالي قد څخه کم و.